الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د ګناهونو اصل جرړه ده هغه ورته ذکر چې هغې ته تکبر وایو موږ څه ورته وایي لوی ځان لوی ګڼل تکبر څه ته وایي ړومبی په دې ځان ته وایي تکبر د دوو څیزونو نوم دی د څو د دوو څیزو یو دا چې نور د ځان نه ښکته ګڼل یو دې ته تکبر او یو تکبر دې ته وایي حق خبره نه تسلیمول نه پوهېږې په دې حق خبره نه منل یو تکبر دا دی او دویم په چا باندې ځان د پاس حسابول د ځان نه خلک لاندې ګڼل دې ته څه شی ویلی شي دې ته تکبر ویلی شي او دا د تمامو ګناهونو جرړه ده تکبر څه دی دا د تمامو ګناهونو جرړه ده دا څنګه د ګناهونو جرړه ده مخکې ګناهونه څه ذکر چې الله موږ منع کولي چې دا مه کوئ موږ به خبره وکړو د قتل ځه چې قتل تاسو مه کوئ قتل انسان ولې کوي چې ځان په بل باندې زورور او د پاسه ګڼي زنا انسان ولې کوي چې بل سپک ګڼي او ځان د پاسه ګڼي پوهېږې د الله جل شانه ولې نه مني چې الله جل شانه زما رب نه دی او زما خدای نه دی اولنۍ تذکره چې کومه شی وه چې الله وفرمیل چې ستاسو رب چې کوم دی هغه یو دی ستاسو معبود یو دی ولې انسان شرک کوي یا ولې انسان الله نه مني ځان ورته لوی ښکاري ولې انسان قرآن نه مني ځکه د قرآن د خبرو نه ورته خپلې خبرې چوتې ښکاري ولې پیغمبر نه مني ځکه د پیغمبر د ذات او د پیغمبر د خبرې نه ورته خپل ځان چوت ښکاري نو څومره د ګناهونو جرړه چې دا هغه څه د لوی ده تکبر دی دا الله جل شانه په اخري پوینټونو کې ځکه ذکر کوي او تقریبا اخري هم دا ذکر کړی دی په دغې احکاماتو کې چې تمامو ګناهونو جرړه څه شی دی هغه تکبر دی او هر یو ښه کار د هغې پرېښودل د هغې بنیاد څه شی دی هم تکبر دی لمونځ نه کوم ولې ځان ورته لوی ښکاري دونه نشم کولی اوس په اودس څوک اوس په جومات ته څوک اوس په خپل ټایم څوک ځای یعنې خپل هر څیز د بل نه څه ګڼل توت ګڼل حالانکې دا دونه خطرناک څیز دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله وایي الله جل شانه وایي چې الکبریاء ردائي والعظمة ازاري دا تکبر دا زما صادر دی الله څه وایي تکبر زما صادر دی والعظمة ازاري او لوی دا زما لنګ دی لوی دا زما لنګ دی فمن نازعني واحدا منهما که چا په دې دواړو کې زما سره چیړو نو القیته فی النار زه به ټوټې ټوټې کم جهنم ته به وګذار څوک د الله صادر راکاږي یا څوک د الله لنګ راکاږي دا مطلب نه دی چې الله کپړې اچوي دا مطلب نه دی دا مثال الله جل شانه ذکر کوي چې څنګه یو انسان په خپل لنګ پر راخلو د صادر په راخلو خفه کېږي مثال ورکوي الله دغه شانتې زه په دې خفه کېږم چې تکبر ستا حق نه دی لوی ستا حق نه دی دا زما حق دی ته ما نه ولې لوی د چا سره ښایي الله تکبر د چا سره ښایي د الله سره د الله نه چوت څوک نشته الله جل شانه هغه څه دی قادر مطلق ذات دی الله جل شانه سپریم پاور دی بل څوک هغه شانتې نشي کېدی نه کېدی شي نشي کېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر ولاړ د خطبه وایي او په خطبه کې ډېر زبردست حدیث ذکر هغه زبردست حدیث دا چې ای خلکه ما د خپل نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې کوم سړی عاجزي کوي الله دله مقام او مرتبه ورکوي دی په خپل نظر کې ځان ته ډېر کم او سپک او لاندې ګوري خو ده ته پته نه د خلکو په نظر کې دی ډېر الله جل شانو چت کړی او بیا چې نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل کوم سړی چې تکبر کوي الله جل شانو دې سړی هغه ذلیل او رسوا کوي او راغورځوي او بیا وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو انسان هغه تکبر کوي لوی کوي ځان ورته ډېر چت ښکاري او د مخلوق په زړه کې د هغه حیثیت هغه د خنزیر او د سپین هم بدتر وي دا الله جل شانو داسې کوي په زړونو کې محبت غورځول او نفرت غورځول دا د چا کار دی دا د الله کار